اکثر ممالکو کې چې د دنیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکثر ممالکو کې اکثرو ممالکو کې د عوامو د اجتماعي زندګۍ د عوامو د اجتماعي زندګۍ تیرولو د پاره یو وضعي نظام دی دا د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم متضاد کفری او شرکی نظام دی او اسلامی بس داری ها زمونږ اجمال داری جمهوریت جواب دعوه جواب دعوه د خپل دغه کې تنظیم نه مونږ تنظیم تحفظ بدا به ولیکو تنظیم تحفظ عقائد علماء دیوبند جمهوریت مطلقاً کفر نری دا د مروجه ټکی سره تاسو خبرونه نه کوي دې که زمون کار نشته دا خو به ثابت دی نه جی نه دا موږ ولکه دا خدای جمهوریت مروجه جمهوریت او جمهوریت کفر دی مطلقاً نو تاسو جمهوریت ټکی یاد کړئ جمهوریت زمون پولیس کفر نه لري نه جی نه زمونږ والا جواب نه خوستا خو هغه ده کنه نو دا خوستا ده کنه نه جی نه ما ویل شي مروجه جمهوریت نو ته ثابت تاسو دا خو ثابتوم خو تاسو داسې چې مروجه جمهوریت مطلقاً ته زما زه په خپل بستر کې په خپل سملمه په خپل کمبل کې په خپل سملمه ته چې زما په کمبل کې سملی زه به کې تا ته نه ورته چې سلی کې غلی کا زه به خپل لیکم زه خپل مدعا ولیکم زه به خپل مدعا لیکم کنه جواب دغه داوا خو د خامخا د سر تعریف لري کنه کوم داسې ویلوي چې جمهوریت مطلقاً کفر دی مروج کېدنو بیا تاسو به داسې ویلوي چې جمهوریت مطلقاً کفر نه دی مونږ داسې ویل چې مروج جمهوریت دا ضرور نه دا ته چې کوم خبره نه دا ته چې کوم خبره کې چې ته په خپل داوا کې خامخا مروج لیکي دا ما ته چرته خودلی شي چې ته کوم داوا لیکم ته په غنیمت باندې خپل جواب دا ولیکي تاسو کې څه بیان نه نو ته دا خو ته د ځانه په خپل ترجیح باندې دقلو خپل ټاپ زما په سر مرګ د کنو چې تل زما نه ته بس فرز چې ته خپل ټاپ زما په سر کې دی کنه نو زه بیا اورګم نه اورګم زه ته خبره کوم زه به داسې چلو کومه چې ته به دا ته زما خبره نه موقف نه دی به دلایل بیا پیش کړي په مطلق جمهوریت واو زمون مروج مطلق دغه دا خو ګوره تا دا ولیکله مطلق جمهوریت نه دی مولوی صاحب تا دا ولیکله نه دی مولوی صاحب تا دا ولیکله اوس زه دا ولیکم اوس کې څه چې ما باندې دا وایي چې ته مروج ولیکه زه به تا ته چې ته مروج لرکه زه چې تلری کوم اسی خبره ته ته لرکه بیا خبره نشته ته ما په خبره پېښ شوې چې توس ما ته وایي چې ته مروج ولیکه نو ما دا ولیکله زما جواب داوا زما جواب داوا سره ته زما په خبره پېږي زما جواب داوا سره داوا ده کنه په خبره پېږ زما جواب داوا زما سره داوا ده کنه زه په خپل هغه کې ما مروج دي لیکل تم ته لرکه زه چې تلری کوم غنښ بیا زمونږ هغه دعوت ده نو بس چې نه دا خو بیا وروسته سره ګورو کنه زمونږ هغه داونی نه نو تاسو په ما باندې نه جی دا نه ګوره داسې چل بوکو دا داوا دا جواب زما داوا را کنه زه تا ته زما شرم تک شری کنه نو چې تو په اعتبار د کشر سره ماته چې مروج پکې ولیکل زه په اعتبار د مشر سره تا ته چې مروج تلرکا چې مروج زلری خبره نو بس تاسو لکه جی والي خبره ختمه زما خبره خپل موقف پیش کړي خپل موقف پیش دې کې ستاسو کار دی نو موقف چې بیا زموږ دی یو کې په دې کې نو الله دې یو کې کنه
تا ته څه تکلیف دی ګوره الله دې یو کی د کړه دې مفتي صاحب مطلب دا راځي دې د وې مرتاج موري صاحب مطلب دا چې بعد جمهوریت صحیح صحیح دی دا د دوی رائے ده نه نه دا د خپل لرو بس تاسو مطلب دا دی چې بعض سادات بازي مسلم تاسو مولوي صاحب چې وروسته دې کې مستاسو اختلاف به ختميږي چې خاطر دې مفتي صاحب دی په دې رایج په دنیا کې چې کوم نظام رایج دی په دې خبره کوي که تاسو یو جمهوریت مطلق خبره کوي سره موږ خبره نه کوو خبره ختمه هغه بس لکه تاسو چې خپل نظام مروج لر نو موږ خپل نه ولې ناجی دا خپل داوو لیکلا موږ پکې راته دا نه دی ویل چې یا مروج ورکه یا مروج مور کو زما جواب داوا زما داوا ده زب خپل داوا په خپل باندې لیکم او کله ناجی نه کله نرمون ورسانو صحیح دی زمونږ د دای مطلب دی د مروج کې سره چې مطلب په دنیا کې اوس لس نظام دي او مروج دغه لس دي لس چې کوم مروج دي تاسو لیکل نه کنه پاکستان او تاسو مروج کې داخل کړی یا د فقط د لاسو سره ولګوي مولوي مفتي صاحب یو خبر اجازه دی تاسو لږ وګورئ ان شاء الله تاسو د اشکال وخت شي په دې ځفي مګنا خو زمونږ اتفاق بیا راځي چې راشي شکر په باسو کنه یلکه وضاحت نور غواړم نه شکر په باسو چې اتفاق هم راغی شکر په باسو کنه شکر په باسو کنه تا څه تکلیف دی نه او کنه مطلق الله دې وکي کنه چې اتفاق شي وړي راکړه نه ست اتفاق وخت کو نه اتفاقی نو چې اتفاق راځي ته شکر نو بس اتفاق راځي کو په صحیح طریقه باندې نو ستاسو خیال دی چې موږ ته چپ شه مولا سه ستاسو خیال دی چې ته تورګیر یې په صحیح طریقه راولې نو زه سپینګیر یې په صحیح طریقه نه راولې بالکل راولې نو چې راولې بس موږ سره خبرو نه چې ته تورګیر یې په صحیح طریقه راولې نو زه سپینګیر یې په صحیح طریقه نه راولم نه جی ګور جی الکه ماشومه تلک چپ شه حضرت صاحب مونږ چې رایج جمهوریت نظام ته کفر ویلې زمونږ دلایل کوم د رایج نظام د پاره تاسو مطلق جمهوریت نو مطلق زموږ خبره نشته کنه نو بس دا چې بولی کې چې دا مطلق جمهوریت کفر نه دی نو دیو دا یو طرف کار د دې خوراکا کما مفتي صاحب زبا سو سره زبا داسې کومه تاسو ته بیا دې دا په خپل ځای باندې بالکل صحیح تاسو ډیر زیات تنقیحات زموږ د طرف یو تنقیح دا ده چې دا مروجه جمهوریت برکه تاسو کوپر اسلام څه وایي دا مناظره ثابته روسو ورته تاسو چې څنګه وی چې قایلین او د قایلین حکم به مولا صاحب تا چې څنګه وی چې قایلین او د قایلین حکم به موږ رستو کو د مروج حکم به موږ تاسو ته رستو کو دا خو جواب داوا ده اوس نه دا خو حکم دلیل یادونه ته موږ نه دلیل غواړي مفتي صاحب یو خبره کوم صرف تاسو په جهاد خبره نه نشي ګوره جی دا جواب داوا نه کنه دا من وجه مدعي من وجه مدعي دا مدعي او کنه دا چې کله زمنګ د داوا د تنقیح و راځي دا به اغلی چې تاسو خپل داوا مبرهن بالبرهان کوي تاسو په ادله منګ اعتراضات وارد کو هغه اعتراضات تاسو ختم کوي یا د سیوشي چې تاسو ادله ختم شي ته به ماته وای سیب ته وای چې جی تاسو اوس په خپل جواب داوا باندې ادله ذکر کوي نو په هغه وخت کې به دی مدعي شي تاسو به مدعي علیه شي په دې مسله کې منګ من وجه ځان مدعي پرس کړی من وجه مدعي علیه ته ما په دعوا کې تغییر او تبديل نشي رامسته الله دې کامیاب لره خو زم جی زمنګ د تنقیح و ال دې چې دا تاسو ادله او په دې چې کوم اعتراضات دي هغه ختم شي نو بیا زمنګ د تنقیح ټیم هغه دی سید جی بلو تاسو لکه دا زمونږ د خبره روان ده خیر دی زمونږ رونه استیږي کنه او دې کې تاسو ګورئ دا د معارضي خبره کړې ده او به وی چې ول مراد بالخلاف ما ينافي مد الخصم سواء كان نقيض او مساوي نقيض وخص منه ما لا ما يغيره مطلقا كما يشعر به لفظ الخصم لانه انما يتحقق المخاصمه لو كان مدلول دليل احدهما منافي مدلول دليل الاخر فان اتحد دليلهما به دا خبره نه جی ما زما مقصد دا شي اسانه تر دا خبره حل شي جی کومګه په خپل دا باندې دلایل پېښ کوم په مروج نظام باندې دلایل پېښ کوم تاسو کې په مطلق باندې یعنی هغه د کې به داسې جمهوریت نشي او مروج نه وي چې مروج نه دی زمون په خبره نشته نو دا خو وخت ورې ځای کو بیا وخت نه ځای کې ورې سره اتفاق راځي کې دي چې دا زمون مراد اتفاق اوس نه راوړو زمون مراد جدا شي تاسو مراد جدا شي جی زمون جواب دا ودا چې مطلق جمهوریت کو پر نه جی جی سټ شولا موږ د قضیه صالبه راوړله به ورسته ویل دي
لکن په وخت د ضرورت کې او په بعض اوقاتو کې زمونږ دا وروسته جملې په دې مشعر دي مولوي صاحب داسې ده که نه زمونږ دا وروسته جملې په دې مشعر دي خو که تاسو پرې لږ سوچ وکړو نو ګوره تاسو چې داسې وکړئ که نه زمونږ ستاسو انشاءالله الرحمن او مسله حل کېږي په دې رایج نظام تاسو کولی کې چې د دې باره کې تاسو جواب دا و دقه باندې لږ خیر رایج نظام تاسو صحیح بدل کو دا وکي نور خبره هغه غواړي سیر ده جی دا وکي نور خجي درس تاسو متوجه جی لیکن دا خیر دی تاسو چې راغلي کنه جی نو صباح خبره وکړه او جی مقصد زلکه دا خبره نیولې شر دی مطلقاً کفر ویلې نظام تنظیم او جی ما خو دغه پوسټه کتلې ما خو دغه پوسټه کتلې زه پاکې روان یم د دې مقصد زه فیم کنه تاسو مقصد دا شر د پاکستان هم راغی نو هغه بعضې چې تاسو باسي نو مطلب پاکستان کې سره غواړي چې خبرو به دې وګورئ نه شي دې نه پوښتنه کوم چې خبرو به د پاکستاني کو به خبره ختم شي نه مطلقاً چیلنج ورکړل دي چې تاسو مطلقاً اصول نه لیکو او هغه کې تاسو ګورئ د مروج هم نه دي تاسو دا خبره روغه ده خو محل ده نه دي خبره دې روغه ده خبره دې رد نه کوم خو محل نه دي اصول د اصول موافق بعضی وخت جمهوریت جایز دی یا کفر نه دی هغه بعضی وختونه یا بعضی کوم جمهوریت دی دغه ته مراد خبره بدی کو تصور یا مفتی صاحب مبارک دسی بوکو الله دې خیر نصیب کا ستاسو چې کومه مدعا ده په دې باندې موږ مناظره کوو سر ده موږ به چې کله تاسو موږ ته ټیم راکئ په دې به تاسو دلیل وایي موږ به ستاسو سره په بحث مباحثه وکړو چې کله دا مناظره سر ته ورسېدله نو تاسو به ووایئ چې تاسو خو معارضه کړې وه نو په هغه ټیم کې به هم دقه د مبادیاتو مجلس مقرر کړو په دې مدعا کې به موږ نه تنقیحات طلب کړي اصل اصول دا دي بیا مولي صاحب رایج ووایه هر یو ووایه رایج نظام باره کې تاسو سیدکی مفتی صاحب خبره ډېره اسانه زه مفتی صاحب زه ته خبر وکم دا وایي چې مفتی صاحب کنه مشر مفتی صاحب دی وایي چې دا کوم ما دغه ذکر کړی مروجه جمهوریت کفر دی دا مونږ لاندې جواب داوا لیکلی جواب داوا جواب د دعوی وي یعنی مطلب د لفظ جواب د مروجه په جواب کې تاسو مونږ ته څه ولیکل د دې تاسو په جواب کې مطلقاً جمهوریت لیکلی داسې وایي مفتی صاحب داسې مطلب دی کنه اوس زبر رشیدیه عالم رشیدیه وایي چې کله کله بعضی مسائل داسې وي چې هر سړی جواب داوا هم ذکر کولی شي من وجین هغه مدعی هم وي دلته کې دا زمونږ د جواب داوا ده زمونږ داوا ده په صورت د جواب داوا کې دا زمونږ داوا ده په صورت د جواب نو بس دغه خبره ده نو بس دغه مې ولیکل او داسې خجي عبید مولانا خیر پرېږده زما خبره دا ده چې دا خبره به اسې بس بزیاتي زه به د مروج د رایج نظام خلاف او د په کفریت باندې دلایل پیش کوم او تاسو به مطلب شر دا خو رایج دی دا خو مطلق دلایل نه دي او ما کې سبق ختمي نو مطلب زموږ استاد اختلاف فرایج نظام دی کنه نو ستو چې د رایج نظام ادله پیش کړي نو بیا خو دې نه پته ولګېده چې ته د رایج نظام د کفر حکم لري خو د مطلقاً جمهوریت ته کفر حکم رایج چې څومره دي ټولو ته وایم نه دا رایج ګوره اوس دي نه جی دا رایج تا په باندې د خصوص سره نه په باندې د عموم سره رایج چې دا په حال هغه مې له کا خسېلې ګوره جی رایج چې کوم دي په اوسنی ملکونو کې موجود د عالم دا د مطلق جمهوریت د پاره عام دي کا خستي ګوره جی مطلق کې بدام راشي نظام به جمهوریت نو سو رایج نه وي زه تا نه ما خو دا څونه خپل مدیدار تاسو کو مولوی صاحب دا مطلقاً چې کوم دي کنه دا ته چې کوم مروج علي دا د مطلق نه د لاندې دی کو بوان دی کو مساوي دی عام دی کو مساوي دی کو تاسو دا مطلب چې مطلقاً ذکر شو کنه یا رایج دا عام شدي ټول راغل کنه تاسو دا مطلب دی خو زه دا یم چې فی الحال نافذ العمل او رایج کوم نظامونه نافذ العمل جی مروج نه مراد ممدک دي نافذ العمل جی که یو جمهوریت دغه کنه جی ګوره جی نه خودي ویل کنه نو چې مروج ته کفر وې نو چې کوم مطلق ویناغه به جایز وي کنه مروج ته چې کفر غیر مروج مفهوم مخالف والا دا به جایز وي کنه کفر بني کنه
وای ضرور نه دا خو دې ما د نفسي سره مفتي محترم ما کتلی شي هغه کتلی شي نه نو چې ته ګوره مروج ته کفر مولوي صاحب انا دې مولوي صاحب ته چې مروج ته کفر وې او ما ته چې نه خیر دا مروج سره نه تا نه زه ورکوټي پیچونه د دویمه درجه د طالب سوال کوم چې زه مروج خو به ستا په نسبت باندې کفر شي نو دا مطلق پسی او غیر مروج فيش موجي نه فيش موجي نه سه فيش ما دا دي مطلب دا چې مروج دی نو دا مطلب عام شو نه مروج خاص دی مروج خاص دی مطلق چې کوم هر عام دی بیا کتی شي چیرې دا کفر دی کنه دی نو د دې نه معلومیږي چې مطلق جمهوریت بیا هم کفر نه دی مفهوم مخالف ځکه په هر جهاد سره کفر ویل بیا لکه سوال نه خبره وره مونږ سه محترمه خبره روغول پکار دي کنه زم بار دا ویم زما مقصد دا دی چې خبر راشي اتفاق تا کومګه دغه وایو کنه نو په دواړو راځي نه جی نستاس نو زموږ شریعت ته برابرۍ باغی راولي ان شاء الله تا مروجته ستا په ځام سره جی 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 اوس دویم خبره دا اخوا به واره جی بالکل نن سبا چې چا سره غیر ولګي بس مفهوم مخالفي کوي او جا مقلد او غیر مقلد او جا بالکل دا غیر مروج بس جایز غیر مروج ته مونږ ګورو جی قبل فرض هغه د اصول شریعت سره متصادم هغه هم دغه حکم قانون نه وي بالکل جی ګوره جی یو خبره بل کومه د دې لږ وضاحت جی زما د جملې وضاحت وږي کنه نه جمله ناقصه دی دا خبره وکړه ته اوس ما پرې تکل دا خبره وکړه چې چرته دا جمهوریت د اصول اسلامي موافقو نو بیا بجایزي دا دی وکړه خاطر ټیک شو الله دې الله خبر بالکل خبر مفتي صاحب بالکل د جمهوریت یو مفروض